الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د موسم او د وخت مطابق د رمضان المبارک متعلق خبرات تیری جمعې نه موږ شروع کړې وه. هغې کې موږ دوه خبرې کړې وې. یو کله به موږ وایو چې رمضان دی میاشت شروع شوه، هغه خبره ختمه شوه، رمضان شروع شو. دویمه خبره موږ کړې وه چا باندې روژې فرض دي. د هغې دپاره درې شرطونه دي. مسلمان کېدل، ځکه دا عبادت دی، عبادت مسلمان کوي. دویم عقل دی، ځکه لیونی مرفوع القلم دی. دویم او دریم بلوغ دی، ځکه نابالغ هم مرفوع القلم دی. د بلوغ متعلق خبره هم شوې وه. اوس دې پسې نوره خبره ذکر کوو مخې ته، څه احکام ضروري چې د هغې پیژندل پکار دي. یو دا چې سره د دې نه چې عاقل بالغ مسلمان دی هم بیا هم په ده روژه نیول نشته، خو چې دا روژه نیول پې نشته نو دا بیا دوه قسمه انسانان دي. یو دا دي چې روژه نیول ورله منع دي فی الوقت، دا نه چې روژه پې د سره یعنې اوچته شوې ده، فرض نه ده، فرض ده قضا به یې کوي، خو فی الوقت روژه نیول ورله منع دي. دویم هغه قسمه عذرونه دي چې هغې سره فی الوقت روژه نیول ورله جایز هم دي، که یې نسي نیوی شي په اسانه، تکلیف نه وي نو خیر دی نیوی شي. خو که چېرې د دې عذرونو سره فی الوقت وقتي طور روژه ونه نیوه نو د ماتولو اجازت او رخصت دی. دا دواړه جدا جدا پیژندل پکار دي. کومه خبرې چې هغې کې روژه نیول حالا منع دي سره د عقل، بلوغ او د اسلام نه،
هغه د زنانو خاص عذرونه دي. زنانه بچی پیدایش پسې 100 ورځې وجود ناپاکي مونځ نه کوي، روژه نه نیسي. د مونځ قضا پې نشته، د روژې قضا پې شته، خو روژه نیول ورله منه دي، روژه به نه نیسي. بس دا اگر چې فرضیت پې شته ځکه قضا به بیا کوي، خو دې له فی الوقت ادایګي منه ده، وجود پاک نه دی، د عبادت قابل نه دی. خو دې کې لږ خلق خطا کېږي، هغې خطایي هغه شبهه لرې کول ضروري دي. زمونږ خلق دغه زمانې ته پښتو الفاظو کې سلویختي وایي، عربی کې ورته نفاس وایي. نو د خلقو ذهن کې دا پرېوتې ده چې 40 ورځې به پوره کوې که وجود پاک شوی هم دی. دا خبره خطا ده. 40 ورځې پوره کول نه دي، د وجود صفایۍ سره تعلق دی. 10 ورځو کې، 20 کې، 30 کې وجود پاک شو، غسل به کوي، روژې منځونه به شروع کوي. که په دغه کې چېرته منځونه یې پرېښي د دې وجې چې 40 ورځې نه دي پوره شوي، دغه منځونو قضا پې هم شته. د روژو قضا خو هسې ومي ګناه یې کړی دی. خو دا ذهن نه ویستل پکار دي چې د وجود صفایي شرط ته 40 ورځې پوره کول شرط نه دي. دویم د زنانو خاص بیماری، عربی کې ورته حیض وایي، پښتو کې یا اردو کې ځان له مختلف د هغې ماهواري وغیره نومونه دي. د هغې هم تش وینه راتلل دا بیماری نه ده. ګورې 3 ورځو نه کمه وه، دا بیماری نه ده، دا وجود کې نوره خرابي ده. هغه بیماری نه ده چې د هغې د وجې مونځ او روژه به نه کوې. نو د هغې کم از کم 3 ورځې دي، زیات نه زیات 10 ورځې دي. 10 ورځې باندې بیماری بنده نه شوه، زیاته شوه. دا زیاته داسې ده لکه ستا د وجود یو زخم، د هغې د وجې مونځ او روژه معاف نه دی. بیا د هغې ځان له خپلې مسلې دي، هر مونځ له به اودس کوي او مونځ به کوي، روژه به نیسي. نو کم از کم 3 ورځې، زیات نه زیات 10 ورځې. په دې منځ کې چې کوم ټیم دی نو دا د دغه بیماری دی. نو دغې کې روژه نیول وختي ته ورمنه دي. کله چې وجود پاک شو بیا به د هغې قضا کوي. خو دې کې یو بله مسله د نوي حالاتو مطابق خلک د هغې تپوس کوي او پکار ده چې ځان پویه کړي. زنانه داسې کوي د حج عمرې لچیزي هم کوي او د روجو کې هم کوي. څه ګولۍ دي مانع حمل او خلقو مشهورې کړي دي د روجو ګولۍ. زنانه ورته عام دا نوم ورته وایي د روجو ګولۍ. هغه په دې طریقه باندې د هغې استعمال کوي چې خپل وخت ټیم خو معلوم دی، نږدې شوی دی، نو هغه ګولۍ وخوري چې د ماهواري را نشي، بنده شي. یعنی لا شروع شوې نه ده، د راتللو نه مخکې چې را نشي. آیا وخت د ماهوارۍ دی، خو داسې په علاج باندې ماهواري بنده کړی شوې ده. دا بندول پکار دي پکار نه دي، او که بنده شوه نو دا روژه کیږي یا نه کیږي. 2 سواله دي په دې منځ کې. د دواړو حل دا دی. دا اولنۍ خبرې چې بندول پکار دي او که نه دي، نو دا بندول نه دي پکار. دا الله یو طبیعي کار زنانو دپاره مقرر کړی دی چې په وخت وي نو صحت برابري. خو چې کله داسې مصنوعي عوامل په دې کې شامل شي د بندولو، نو دا بې قاعدګي بیا راشي، بې ترتیبي راشي، هغه قدرتي نظام متاثره شي، د انسان وجود باندې په صحت باندې د هغې اثر پرېوځي. کول نه دي پکار. الله انسان په هغه څه مکلف کړی دی، مامور کړی دی چې د ده په اختیار کې ده. اوس دا بې اختیار عمل دی. نو دا چې یاره د روژې نه به وروسته ماته ګران وي او روژه کې خو ډېر د رمضان فضیلت دی، دا فضیلت به الله تعالی بیا درکړي، دا عذر دی ستا. خو داسې کول مناسب نه دي، پکار نه دي. خو که چا وکړه روژه کېږي او که نه کېږي، روژه کېږي. بیماري راغلې نه ده. روژه چې پابندي ده د بیمارۍ په راتلو ده، بیماري نه ده راغلې، نو روژه کېږي. خو داسې کول پکار نه دي. بس دا یو فطرتي عمل دی، د انسان د صحت او د وجود سره مناسب دی چې دغسې وشي. او چې کله انسان په خپل اختیاري عواملو باندې هغه متاثره کوي، نو د انسان وجود ته، صحت ته په هغې اثر پرېوځي، بیا په ډاکټرانو پسې ګرځي. نو دا خبره پکې کورونو کې اکثر زنانه د هغې تپوس کوي او سوال جوابونه کوي. نو دا خبره خپل کور ته په دې طریقه باندې ورسوئ.
نو دا دوه بیماری دي چې په دې کې روجې نیول منع دي. د دې نه علاوه څه نور عذرونه دي هغې کې روجه نیول منع نه دي، خو د روجې د نه نیولو اجازت شته. هغه څه دي؟ یو بیماری ده چې یو انسان بیمار دی، ډاکټر ورته وایي ماهر چې ته که روجې نسې ستا بیماري نوره زیاتېږي، نوره اوږدېږي، یا دې په ځان پوهېږي چې زه که روجې نسم نو زما بیماري زیاتېږي او بیماري مې اوږدېږي، نو دله روجې ماتولو اجازت دی. خو که سره د تکلیف نه دی روجه نسي، روجه کېږي. خو دا ده چې الله انسان باندې د وس او د قدرت مطابق بوج اچوي، نو دی په ځان باندې زیات بوج اچوي، تکلیف دی ورته نه دی اچوي. نو یو بیماری ده چې د بیمارۍ د وجې نه انسان وقتي طور روجه نه نیسي او بیا د هغې قضا کوي. دویم، زنانه امید دی، حمل دی، که چېرې دا خوراک څښاک ونه کړي د دې وجود ته نقصان رسي یا بچي ته نقصان رسي، نو دا قسم حالت کې هم د دې دپاره وقتي طور د روجې د ماتولو اجازت شته، بیا به د هغې قضا نسي. بل زنانه پی ورکوي بچي له، که چېرې خوراک دا ونه کړي د ورځې د روجې په ورځ کې بچي ته خوراک نه پوره کېږي او بله ذریعه د خوراک شته دی نه چې په بله ذریعه بچی موړ شي، نو دې له د دې عذر د وجې نه روجې ماتولو اجازت شته چې روجه ماته کړي او د هغه بچي هغه ضرورت پوره کړي په خوراک باندې. بل مسافر شرعي، مسافر شرعي دا مسافر دی چې دې ځای نه دا دی سواړی ته ووتو یاره سفر مې وکړو، هر یو سفر نه مسافر شرعي چې تقریبا 48 میل شرعي چې د هغې نه کیلومیټرو کې څه کم از کم 87 کیلومیټر جوړیږي. دا 77 کیلومیټر چې مشهور دی، تحقیق عالمانو کړی دی، احسن الفتاوه کې باقاعده هغه څه ډېر اوږد تفصیل یې کړی دی چې دا قول صحیح نه دی. 88 کیلومیټر کم از کم دومره مسافت د سفر دی، نو دله د روجې د ماتولو اجازت شته. خو داسې نه چې اوس دا ځای روان شو پېښور ته او یاره ماته خو چې د روجو د ماتولو اجازت دی، نه، د شپې نه به د خپل د کلي د حدودو نه به د سبا د خطو نه مخکې وځي، نو د نن د ورځې د روجې ماتولو اجازت ورله شته. یا مخکې نه په سفر دی او د باندې سبا وختو په سفر حالت کې، نو دله اجازت شته. خو که چېرې د روجې ټیم پې په کلي کې شوی دی، دلته یې روجه نیولې ده، اوس سفر کوي، اوس دله د ماتولو اجازت نشته، بیا یې نشي ماتولی. نو دې حالاتو کې موږ ویلي اجازت شته. خو که یو سړي ته تکلیف دی، عذر دی، سفر کې خوراک څښاک په وخت نه میلاویږي، مشقت دی، نو دله د روجې د ماتولو اجازت شته. ځکه روجه معاف نه ده، که معاف وي نو د هغې به بیا قضا نه وه په ده، نو چې معاف نه ده قضا پې شته، فی الوقت فرضیت هم شته، خو د دې عذر د وجې نه هغه فرضیت د ده که چېرې دی وقتي ته ورننسي نو بیا به قضا نسي. یو بل حالت هم دی، هغې ته حالت د اکراه وایي. اکراه دا دی چې یو سړی داسې بدعمله پې پېښ شو چې ګورې وجنم دې که نه روجه ماتوه، اوس دله د خپل د جان د بچ کولو دپاره د اکراه په حالت کې هم د روجې د ماتولو اجازت شته، بیا به قضا نسي. نو دا خبره د دې ځای پورې چې وشوه دا داسې وه چې سره د عقل بلوغ اسلام نه بیا هم د روجې نه نیولو څه ځایونه دي، نو په هغې کې څه داسې دي چې روجه به نه نسي، هغه ړمبني دوه، او دا څه داسې دي که چېرې روجه په اسانه نیوی شي پکې نیولې پکار دي. خو که چېرې په اسانه نشي نیوی، تکلیف وي او دا عذرونه چې کوم دي هغې کې د روجې د برداشت یا تا ته نقصان دی یا بل ته نقصان دی، نو بیا د روجې د ماتولو اختیار شته او بیا به یې قضا نسي. دویمه خبره، هغه قسمه احکام چې په هغې باندې نیولې روجه ماتېږي. د دې نه ړنبی یو بله خبره کوو، هغه دا روجه وایي څه ته؟ روجه شریعت کې څه ته وایي؟ د خوراک څښاک او د کور د خاص تعلق نه ځان ساتل، د سبا د خطو نه د نور پرېوتو پورې سره د نیت نه،
بس دا روژه ده. اوس نیت پکې بنیادی شرط دی چې نیت نه روژه نه کیږي، خو کم نیت شرط دی. وبصوم غد نویت من شهر رمضان، دا نیت نه، دا نیت دا عربي الفاظ خلکو جوړ کړي دي. نیت شرط دی د زړه اراده، د زړه اراده دی د روژې شته، نو بس دقه کافي ده. د خولې الفاظ ویل نه ویل په دې باندې هېڅ اثر نه پرېوځي. زمونږ خلکو دغه نیت فرض کړی دی. نو سار کله وی ما ته نیت نه راځي ځکه روژه نه نسمه، او کله وی یاره ما خو نیت کړی دی اوس زه اوبه تږی یم اوبه څکم اوس څه چل وکړمه، نو دغه نیت باندې روژه نه شروع کېږي. روژه شروع کېږي د سبا په خطو. نو ړمبی په دې کې دغه نیت دی. اوس دا بله څنګه سړی چې د روژې په ورځ کې نیت سړي نه کړی او هغه داسې وي که نه، مثلا پرونۍ شپه وه چاته اطلاع نه ورسېدلې، سهار شو پې د ورځ د روژې او نیت یې نشته. اوس که ده دا ورځ په لږه تنده داسې ویستې وې، نیت یې د روژې نه وی کړی، دا روژه نه کېده. ورځ د روژې وه، خو چونکې اراده خو د شپې نه د روژې نه وه، سهار پته ونه لګېده یو سړي ته چې نیت یې کړی وی. ها سهار د نیمې ورځې نه مخکې نصف النهار شرعي ګورې، موږ نیمه ورځ څه ته وایو 12 بجې، شریعت کې دا 12 بجې دې ته نصف النهار عرفي وي. زما او ستا په عرف کې نیمه ورځ 12 بجې نه، شریعت کې 12 بجو نه مخکې نیمه ورځ ختمیږي، هغه پوره کېږي. څنګه یي د سبا د خطو نه د نور پرېوتو پورې دا ټیم په ګنټو کې کا، په منټونو کې کا، بیا یې نیم کا، دا د 12 بجو نه ړمبی راځي. نو دغه نصف النهار شرعي د نیمې ورځې شرعي نه مخکې د شپې نه د نیت نه و، دغه کې تا نیت وکړو چې یاره دا خو ورځ د روژې دا روژه نه سمه، نو دا روژه ټیک ده. دغه نیت اوس د ورځې هم صحیح دی، غوره دا ده چې د شپې نه نیت وي. وګورئ د دغه ټیم نه نیت صحیح دی. د رمضان په روژه کې په مسله ځان پویه کوي. ګورئ د رمضان په روژه کې چې رمضان ورځ ده، د شپې نه نوې خبر او سهار خبر شوې، د شپې نه د طبیعت خراب و، یاره روژه نه نسمه، سهار خوراک څښاک دې نه دی کړی او د نیمې ورځې نه مخکې یاره دا روژه نه سمه که نه، بیا به یې څه نه سمه، اوس دې نیت وکړو، نو دا نیت ټیک دی. دویم نفلي روژه ده. یو سړي د شپې نه نیت نه دی کړی او سهار یې اراده وکړه، خو خوراک یې د سبا د خطو نه وروستو نه دی کړی، 8 بجې او 9 بجې اراده وکړه، روژه نه سمه، دا نیت هم ټیک دی. خو د قضا روژې دپاره چې قضا روژه کوي د شپې نه به نیت کوي، داسې د ورځې نیت د هغې دپاره صحیح نه دی. دا په دې کې لږه خپل تقسیم دی. نو روژه دغه ده چې د نیت سره د خوراک څښاک او د خاص تعلق نه د سبا د خطو نه د نور پرېوتو پورې ځان وساتي. نو په هغې کې اهمه خبره د نیت وه، هغه تاسو واورېده، دا نوره خبره ښکاره ده. اوس کمې خبرې دي چې دغه روژه پې ماتېږي، دې کې 2 قسمه خبرې دي. یو داسې عمل دی چې په هغې روژه هم ماتېږي، خو په هغې باندې د روژې د ماتېدو سره کفاره راځي، جرمانه راځي، تعزیر راځي. چې ولې دې دا جرم وکړو؟ هغه دا دي چې د رمضان روژه دا شرطونه یادوئ. ګورئ دا خلک بیا تپوس کوي یاره ما خو روژه قضا نیولې وه اوس ماته مې کړه، اوس دا خو د رمضان روژه وه کفاره به ورکوي. دا مسله نه ده. ګورئ د رمضان روژه په رمضان کې نیولې په خوراک څښاک او د کور خاص تعلق باندې دې ماته کړه، یا په هغه شي چې د دې نه که نور الفاظ ووایي په غذا او په دوا دې ماته کړه. بعضې شی د دوایي دپاره استعمالیږي، بعضې شی د غذا دپاره عادتا استعمالیږي. په دې دې ماته کړه خو څه عذر نشته. ګورئ بغیر د عذر نه، نو دا لوی جرم دی. د دې لوی جرم حکم دا دی چې قضا به په قضا نسي او 2 میاشتې به مسلسل کفاره نسي، جرمانه نسي، ځکه دا لوی جرم شوی دی. او سره د دې نه چې که دا 2 میاشتې ونسي هم، خود د هغې رمضان د روژې هغه فضیلت ګورئ نه واپس کیږي، نه لاندې کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې د رمضان روژه ماته کړه بغیر د عذر نه، بغیر د سفر نه، عذر نه بیماری مراد ده، لم یقضه صوم الدهر كله ولو صامه. خو که چېرې دی بیا ټول عمر روژې نسي، د دغې ورځې اصل ثواب نشي حاصلولی.
ها دا د چې جرمانه پې دغه 2 میاشتې ده 2 میاشتې مسلسل به کفاره نسی. اوس د دې لوی جرم نه علاوه څه نور ځایونه دي څه کارونه دي چې په هغې باندې روژه ماتیږي خو صرف یوه قضا به لازمیږي جرمانه پې نشته. هغه ځایونه کم دي؟ یو په هغې کې غوږ کې یا په پوزه کې دوایي اچول دي. غوږ ته اوبه لاړې په هغې روژه نه ماتیږي، اوبه سرایت نه کوي، خو دوایي په غوږ کې واچوله دا جوف الدماغ ته رسي. کم شی چې جوف البطن جوف الدماغ ته رسي په هغې روژه ماتیږي. نو غوږ کې دوایي اچولو باندې روژه ماتیږي، پوزه کې دوایي اچولو باندې روژه ماتیږي. نو دې باندې روژه ماتیږي، کفاره پې نشته. دویم، قصدن ارادتن یو سړي قی وکړو. قصدن قی دې ته وایي په معده بوج دی او ګوته یې ښکته کړه او الټه یې وکړې یا څه شی یې ښکته کړو مرۍ ته، دې ته قصدن قی وایي، په دې روژه ماتیږي. خو که بې اختیاره یې قی الټه یې رالې وروستو یو دویم فریض را روان دی چې کم کارونه چې روژه پې نه ماتیږي، نو هغې کې دا دی چې بې اختیاره الټه یو سړي له رالې په هغې روژه نه ماتیږي. زمونږ خلقو ذهن کې دا غلطه مسله ناسته ده، یاره الټې وکړې روژه یې خرابه شوه. چا وی خرابه شوه؟ بې اختیاره الټو باندې لږې دي او ډېرې دي چې واپس دې په اختیار دسه تېر کړي نه وي، روژه نه ماتیږي. قصدن ارادتن الټو کولو باندې روژه ماتیږي. او نبی علیه السلام صریح حدیث دی، من قاء لم یفطر ومن استقاء افطر. چا چې قصدن قی وکړو روژه یې ماته ده، که چا بې اختیاره قی وشو روژه یې ماته نه ده. نبي علیه السلام وایي نو بیا خپل قیاس خپله فیصله پکې څه له جوړی. خو دا ذهن کې چېرته یو خبره ناسته ده او بس هغه که سل پې له پاسه اچوي خو هغه زړه نه وځي. بیا دا زړې کومې غلطې فکر کې ناستې دي، دا د فکر نه ویستل پکار دي. بل یو سړي پوزې ته اوبه اچولې، خولې ته یې اوبه اچولې، دې کې احتیاط پکار دی. نبي علیه السلام وایي بالغ فی استنشاق، پوزې ته اوبه اچولو کې کوشش کوه الا ان تکونه صائم، که د روژه وه نو کوشش به نه کوې. نو خولې پوزې ته په احتیاط اوبه اچول پکار دي. خو وشوه داسې خولې ته اوبه واچولې بې احتیاطي وشوه اوبه تېرې شوې، نو په دې باندې روژه ماته ده. خو چونکې قصدن د نه دي تېرې کړي، بې احتیاطي قدرې شوې ده، نو په دې کې په ده یوه قضا شته، کفاره پې نشته. سړي باندې بغیر څه د عمل نه لکه الفاظ ویم له سپیکر دی بار غسل واوښتو بې اختیاره په ویښه بغیر څه د عمل نه غسل واوښتو، نو دې باندې روژه ماتیږي. خوب کې غسل واوښتو په هغې روژه نه ماتیږي، هغه به وروسته ذکر کوو. نو دا هم د روژه پې ماتیږي، کفاره پې نشته. هغه ړمبنۍ چې من ذکر کړی و کور وال سره خاص عمل باندې هغې باندې روژې ماتېدلو سره کفاره وه، خو دا غسل واوښتو بغیر څه د عمل نه، نو په دې باندې که په دې ټکي مې پویه نه شوی بیا ځان وروسته پویه کوئ. نو په دې باندې روژه ماتیږي، کفاره پې نشته. بل داسې شی خوړل چې عادتاً خلک د غذا او د دوا دپاره نه استعمالوي. لرګی خولې ته واچو تېرې کړو، داسې ګیټۍ خولې ته واچوله تېره یې کړه، داسې نه د دوایي دپاره څوک استعمالوي، نه د غذا دپاره د ځان د مړولو دپاره استعمالوي. نو اکلو ما لا یوکلو عادتاً، فقه کې دا یو لنډ ټکی دی ولا، هغه شی خوړل چې عادتاً خلک هغه خوري نه د خوند دپاره لذت دپاره خوري، نه د مړښت دپاره خوري، نه د خېټې د مړولو دپاره د دوایي دپاره خوري. نو داسې شی خېټې ته واچو، دې وجې نه خولې ته شی اچول روژه کې مکروه دي. دا مکروه ولې دي؟ ځکه چې خولې ته دې واچو خو فقط لار لنډه ده که نه، او ستا په خیال نه یو شی باندې تېر شوي، نو دې وجې نه په خوله کې په روژه کې شی ساتل منع دي، مکروه دي. اگر چې خولې ته شي دنده کولو باندې روژه نه ماتیږي، په دې حکم کې د خولې حکم د بار سره دی، خو چونکې دا دې ماتولو ته خبره نږدې کړه، نو خوله کې شی اچول او ساتل دا منع دي، روژه کې مکروه دي. لکه مکروه دي، روژه پې ماتیږي نه، خو دا مخې ته د روژې د ماتېدلو سبب ګرځي. بل لوګی قصدن راښکل، قصدن لوګی راښکل د خوشبويي لوګی دی
د سیګریټ لوګی دی د بل څه لوګی دی ارادتن او قصدن لوګی راخکل په دې باندې روژه ماتیږي او کم بې اختیاره لوګی مثلا زنانه نغري غاړې ته ناسته دا لوګی راغی او څه پکې تېر شو بې اختیاره ګرد و غبار دغه باندې روژه نه ماتیږي قصدن لوګي راخکلو باندې روژه ماتیږي بل یو سړي د ورځې په هیره باندې اوبه وڅښلې خوراک یې وخوړو ناپویه دی په دې نه دی پویه چې په دې روژه نه ماتیږي دا به وروستو ذکر کوو کوم څیزونه چې په هغې روژه نه ماتیږي د هغه په هغه پرهیز کې دی خو خیال یې دا وکړو د ناپوهۍ او د جهالت د وجې نه چېره ما خو اوبه وڅښلې روژه مې خرابه شوه خوراک مې وخوړ روژه مې خرابه شوه ور خو چې خېټه مړه کړمه نو پاک وی پسې ارادتن قصدن خوراک څښاک وخوړو نو په دې وروستو خوراک څښاک منې روژه ماته شوه خو دا روژه چې ده خوړلې ده نو په دې یو شبه باندې خوړلې ده په دې اراده او نیت یې نه ده خوړلې چې روژه ماتومه روژه خو ده وي زما د ده په خیال مخکې په هیره په خوراک باندې د ده په خیال ماته شوې وه ماته نه وه اوس یې قصدن ماته کړه نو په دې قصدن ماتولو باندې روژه ماته شوه خو هغه جرمانه کفاره پې نشته کفاره پې ځکه نشته چې چونکې ده د روژې د ماتولو په نیت باندې دا دویم خوراک نه دی کړی ده بس په دې نیت کړی دی چې زما روژه نشته نو په دې باندې روژه ماته ده کفاره پې نشته بل سار ټیم دی ګړۍ بې ټیمه ده او د ده خیال دا دی چې یاره شپه لا شتې د سبا د خطو نه وروستو خوراک څښاک وکړو پته ولګېده چې خوراک څښاک د سبا د خطو نه وروستو شوی دی نو د ده روژه ماته ده کفاره پې نشته ځکه د ده خو په دې ګمان خوراک کړی دی چې لا سبا نه دی ختلی او همدقه حکم ماښام دی چې ماښام لا ټیم د روژه ماتې نه وشي چا چغه وواله چا غلطۍ منې بانګ ووي الله بلا به ګردنې ملا مه ګرځوئ ځان له خپل ټیم خپله ګړۍ خلک خطا کېږي کله دا ګړۍ بې ټیمه یو چې سوچ ونه کړي راشي دې ته وګوري الله اکبر خلکو روژې خرابې کې احتیاط پکار دی د دې یوې ګړۍ سره بله ګړۍ دبلول پکار دي کتل پکار دي ډېر کره تحصیل پکې خرابي نن سبا له ډیجیټل غړی پکې لا جدا شی راوستی دی خلکو له مصیبت جوړ کړی دی دغه ډیجیټل غړی ولې لوی مصیبت دی د شر شور او د مصیبت څومره چې ساده کار دی نو دا دومره اسانی ده پکې نو خبره مې دا کوله چې ټیم ستانه خطا شو یا بل چا خطا کړې خو لا د روژه ماتې ټیم نه دی شی روژه ماته شوه نو روژه ماته ده دا نه چېرې دا خو جو بل بانګ ویلی و جو هغه ذمهوار دی هغه هم ذمهوار دی خو ته هم ذمهوار یې تا به ځان له خپل ټیم ته کتلي وو نو روژه ماته ده خو کفاره پې نشته په دې سار کې یو اضافي خبره کوو سار روژه په بانګ نه بندیږي بانګ د سبا د خطو دپاره اعلان دی چې سبا وختو شپه ختمه ده ورځ شروع شوه اوس څوک مونځ کوي څه کوي نو جو خوراک څښاک د شپې سره تعلق و خوراک څښاک هم بند شو خو کله کله څوک د شپې خطا شي په نیمه شپه بانګ ووایي نو ولې ته به ځان باندې خوراک څښاک بندی تحقیق وکړه دویمه خبره ده چې دا بانګونه سار کې په دې اوړي کې کم فرق دی او په دې جمي کې کم فرق دی په اوړي کې زیات فرق دی د بعضې نقشو 10 منټه پکې 12 منټه 10-12 منټه فرق نه راځي بهرحال د نقشو مصیبت جوړ کړی دی پخوا به خلکو چېرته اسمان سیکاو نو خبره اسانه وه اوس نقشې دي خو ډېرې نقشې پکې خالصه خلکو بې تحقیقه جوړې کړي دي ځان له تش د خپل نمایش دپاره او خپل د نوم او د اشتهار دپاره چې دا به په جومات کې لګېدلي لاندې به پکې اشتهار یې د یو شي او د بل شي نو خبره دا ده چې دې کې احتیاط وکړئ که یو سړی خپله مشاهده کولی شي او د سبا د خطو په اندازه پوهېږي نو ځان له خپله مشاهده کوئ خو نن سبا د بجلیانو د وجې د بجلۍ رڼا نه ده مشرق طرف ته د کلی دی او هغه رڼا کوي سړي ته د سبا پته بیا نه لګي دلته چې موږ د سبا مشاهده کوو چې د ډګر او شلبانډۍ کې بجلي نه وي موږ ته پته لګي نو چې په ډګر شلبانډۍ کې بجلي وه نو موږ ته د سبا د خطو پته هله ولګي چې هغه بلکل راوچت شي نو که خپله څوک مشاهده کولی شي خو ډېره ښه ده که دا نشي کولی نو د نقشو کې کومه لمبۍ نقشه باندې چې څوک بانګ وایي احتیاط دا کوئ چې د دې نه وروسته خوراک څښاک مه کوئ او کومه چې وروستنۍ نقشه ده بانګ او دارنګې مونځ سنت وغیره د دې نه پس کوئ
دا نه چې بړمبۍ نقشه ته خوراک سکاک بند کړو نو سنت هم کوه فرض هم کوه کېدای شي د ټیم نه دې مخکې کړي نو کمې خبرې چې د احتیاط سره تعلق ساتي نو خوراک سکاک لږ ړمبې که ته 15 منټه مخکې بند کړو نو څه دومره د ګرانه خبره نه ده او سنت او مونځ دا د رستني چې کوم د نقشې عام رستنی ټیم ښیي نو د هغې نه پس او دا هم نه چې بعضې خلک چې څه ټیم راپاسي په لوسپیکر بانګونه وایي نو هغه ورې هم نه ښه چې باقاعده څه په نقشه او څه په احتیاط باندې شوي دي نو داسې لږ غونته فرقونه شته دی نو په دې فرقونو کې لږ احتیاط کوئ لږ احتیاط سړی د ډېر تکلیف او د ډېر مصیبت نه بچ کوي نور څه احکام او مسایل دي انشاءالله هغه به آینده جمعه وایو